نو مونږ ته پکار ده چې دنیوي تعلیم سره سره مونږ د دین اسلام تعلیم هم زده کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو وګورئ، رسول الله وګورئ، صحابه وګورئ، رسول الله تاجر و، تجارت به هم کولا، د یو ملک نه بل ملک ته تجارت به کولا. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو غټ مجاهد هم چې د جهاد په میدان کې هم جنگیدله. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو غټ معلم او مدرس هم چې صحابه کرام ته احادیث او درس به ورکولا. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه دنیوي تعلیمات باندې به هم خماهر چې صحابه کرام ته دنیوي امور به هم راهنمایي کولا. او بیا صحابه کرامو کې یو صحابي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ تاسو وګورئ چې د جهاد په میدان کې هم جنگيږي. او بیا هغه اقوال چې نن موږ وګورو چې څومره خوندوري خبرې وي، هغه د علی رضی الله تعالی عنہ اقوال وي. یا عمر رضی الله تعالی عنہ ګورئ، هغه مدرس هم جهاد په میدان کې هم جنگیدله. او بیا دغه دنیاوي دغه نظام دا به سموله. دا څومره پولیس دغه محکمه چې قائم شوې ده دا عمر رضی الله تعالی عنہ قائم کړی. یا دغه شانتي دغه مدارسو کې امامه ډیر مثالونه دي چې دا ټول عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې شوی وو. نو مطلب دا چې څوک قرآن وایي دا په دنیا په امور هم خپويږي او په احادیث هم خپويږي او د دې دنیا او آخرت هم خسته کیږي. نو مطلب می دا د قرآن او د حدیث دا زده کوي.